أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ننانی درس کے با انشاءاللہ العزیز سورة انفال پارہ نمبر 9 رکو نمبر 2 آیات نمبر 11 12 13 14 سلور آیاتونه چنینو آغا ویلے کی گی. واقعی بدر چنینو آغا روان ہونا بدر متعلق چنینو آغا تذکیرہ کېدله. نو کله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د هغوی چې نو هغوی پسې بیا بدر مقام طرف ته روان شولو نو ال دی کافر مشرکین ابو جهل قافله او ډله دا د مخکې نه چې نو هغه بدر ته را رسېدلي وه او ال دی چې کم ښځې لاندې ځمکه هواره او د هغې سره چې نو کم ځای کې اوبه وي نو په هغې باندې هغې مشرکانو چې نو هغه پړاو غورځول او هغه ځای نیولو. حضور صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې کله ورسېدل نو دوی دی خوا یو پلنه شانتي وه په هغې کې کېناستل. هلته چې کله پړاو وغورځولو نو په دغه ځای کې نو هغه حضرت خباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه چې دا د جنگ په لحاظ سره چې نو هغه جنگي معلومات او مهارت ډېر زیات ولو نو دوی ورته وویل د الله رسوله تاسو چې دې ځای ته راغلی او په دې ځای کې دا پړاو مو وغورځولو نو دا آیا د الله حکم دی او کنه دا ستاسو خپل چې نو هغه چاهت دی یعنی په خپل مرضی دی که رد بدل کېدی شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې د الله حکم خو صرف دومره پورې دی چې تاسو د کافرو سره جهاد وکئ. بیا جهاد چې دی نو هغه په کم طریقې کار سره وشي د هغوی خلاف بندي څنګه وشي ترتیب څنګه اختیار کړی شي نو دا زمونږ په رای باندې چې نو زمونږ په خپل رای باندې منحصر دی چې موږ په هغې کم طریقه صحیح ګڼو هغه کوو. نو دوی ورته د الله رسوله دا ځای چې دی نو هغه زمونږ دپاره مناسب نه دی. مونږ کسان چې دی نو هغه هم کم یو زمونږ سره اسباب چې دی نو هغه هم کم دی. مونږ به داسې چل وکړو دغه ډیرکۍ د اسټوت شانتې ځای د ښکاري مونږ به دغه ځای کې خپل پړاو غورځو دې کافرو ته چې دی نو هغه نږدې یو به دوی ته مونږ اوچت شو په دوی باندې دویم دوی سره چې دی نو هغه به مونږ نږدې به شو ورته. نو که ستاسو خوښه چې مونږ هغه ځای کې خپل پړاو غورځو. نبی علیه الصلاۃ والسلام نور صحابه هم دغه رای چې دی نو هغه خوښه شوله د هغوی ورته بلکل صحیح ده زه راځئ چې هلتې ځو. دوی هغه ځای ته لاړل نو دغه مخکې ځای چې کوم ولو نو د هغوی چې مشرکانو کم ځای نیولو نو د لاندې چې نو هغه خاوره اوبو سره میداني شانتي و د دوی دا ځای چې دی نو هغه اوچت و داسې ډیرکۍ خټ شانتي ولو نو په هغې باندې عمومي طور باندې چې دی نو هغه شګه وه د عربو شګار سړي ته معلومه ده چې په هغې کې سړی خویږي قدم چې دی نو هغه سم نشي ښودلی. دویم د اوبو قلت ورسره هم نو دوی د هغې شګې نه ځان له یو دیوال شانتي ووالو تالاب یې جوړ کړو نو څه لږې ډېرې اوبه چې کم د استعمال وې نو هغه خو دوی په استعمال کې رالي ځکه 313 کسانو نو 313 کسان چې ګلاس ګلاس اوبه هم څکي نو د هغې نه څه جوړېږي. بیا ټول صحابه کرام مزګزار پاک خلک ول نو د هغې کې نو هغه اودس چردام زوره شي نو هغه اوبه بیا نور هم دا شولې. نو اوس چې کله دغه حالت راللو ماښام شولو ټول صحابه چې دی نو هغه نفلونو ته الله رب العزت طرف ته دی نو هغه توجه وکړله. د الله پیغمبر چې دی نو هغه هم رساد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورته وی د الله رسوله موږ به تاسو له یو غوړه شانتې خیمه ولګو چې په هغې کې به تاسو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ستاسو نه ماسوا به پکې نور څوک نه. نو که الله مکه چېرته موږ ته شکست میلاو شو نو تاسو به د دغه ځای نه چې نو هغه تاسو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاسو به لاړ شئ مدینې منورې ته ځکه د مدینې منورې کې چې کوم صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین پاتې شي نو هغه هم جان نثار صحابه دي
د هغوی به بیا ستاسو سره دغه دین چې نو هغه مخ په وړاندې بیایي، تاسو ته به چې نو از حرج راونه رسي. او که موږ له الله غلبه راکړو چې هم ستاسو د مخې بیایي. په خپله چې نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه خیمې بهر چې نو هغه پیرور کوله. حضور علیه الصلاة والسلام ورته ویې سید دغه چې نو هغه رایې خوښه شوه. نو دې کې چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین بعضې چې نو هغه شیطان، نو دا د انسان ازلی دشمن دی، نو شیطان دوی د برړه کې وسوسې چې دی نو هغه شروع کوي. ګوره تاسو وایئ چې موږ په حق یو، نو د هغوی سره مال ته وګوره او ځان سره وګورئ، د هغوی سره جنګي اسبابو ته وګورئ او ځان سره وګورئ، هغوی سره سولو ته وګورئ او د خپل ځان سره سولو ته وګورئ، بیا د ځای په اعتبار سره وګورئ. ستاسو ځای چې دی نو هغه څنګه شګه د ډېره کېده چې سړی پې قدم خوري اږدي، نو د هغې کې چې نو هغه خویږي، اوبو د ته قلت دی، د هغوی ته پلنه ډاګه میلاو شوله، اوبه ورته چې دی نو هغه ډېر شي دي. دقسې قسم وسوسې چې دی نو هغه ورته شیطان شروع کولې. نو الله جل جلاله د دغې دپاره چې دغه وسوسې ختم شي، نو مختلف انعامات کړولو. د نه مخکې چې کم تیر شولو، یو انعام چې دی نو د الله پیغمبر او صحابه د دغې جهاد دپاره راوتل ول، لکه څنګه چې دغه نه مخکې تیر شو. الله رب العزت وی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یو انعام هغه ولو. دویم انعام چې دی نو هغه بیا الله جل جلاله د دوی چې نو هغه مدد او نصرت کولو، ایحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین. دریم انعام چې دی نو هغه دوی دعا وکړله، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، الله ولا دعا قبول کړله. څلورم انعام الله رب العزت د دوی د مدد او نصرت د پاره چې نو هغه فرشتې راولېږلې. دې آیات کې پنځم انعام چې نو هغه ذکر کېږي چې الله رب العزت وایي اذ یغشیکم النعاس امنة منه، الله رب العزت د خپل طرف نه په دوی باندې خوب چې نو هغه تاری کو. حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی چې سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه باقی څومره چې هم صحابه ول ټول په ټوله اوده شوي ول. حسین احمد مدني رحمه الله او ابو سفیان ثوری رحمه الله لیکلی دي، هغوی چې په حالت جنگ کې خوب ورتلل، دا د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه رحم دی. او دینی مذاکره کېدل، قرآن درس کول، یا بل یو دینی تذکیره چې نو په هغې کې خوب ورتلل، دا د شیطان طرف وي، په دې چې نو هغه د شیطاني دی. او کم چې نو په میدان جهاد کې وي، نو وایي دا چې نو د الله پاک د طرف نه عین رحمت وي، ځکه چې د انسان زړه الله رب العزت د دشمن د خوب نه چې نو هغه خالی کړي. نو امرة منه الله د دغې انعام وکړو. شپږم وینزل علیکم من السماء ماء، الله رب العزت چې نو هغه د اسمان نه اوبه پرې راورولې، لیطهرکم به ویذهب عنکم رجس الشیطان. رجس الشیطان کې دوه قوله دي. الله مې دپاره مې د دې د باران وکړو چې تاسو پاک کړم او ستاسو نه د شیطان پلیتي چې نو هغه لر شي. نو یو د شیطان پلیتي دغه وسوسې وي، دا کم چې مونږ وویلو دغه. دویم چې نو هغه دوره زمانه وه، دوره کافي چې نو هغه سفر شی ولې، نو دغې چې نو هغه وخت وتلو، نو بعضې حضرات ته چې نو هغه احتلام هم شو، غسل ضرورت چې نو هغه مولو. نو شیطان ورته چې که په داسې حالت کې نو د دې سړي سره خو الله پاک مدد نه وي، نو تاسو به شکست خورئ. نو الله رب العزت باران راولو، نو د هغې سره انتظام د غسل او د چردام د هر قسم اوبو چې نو هغه وشول. ولیربط علی قلوبکم، او د دې پاره چې الله رب العزت ستاسو زړونه چې دی نو هغه محکم کړي، چې او وګوره موږ په حق یو، زمونږ د پاره الله رب العزت د غیبو نه څنګه چې دی نو هغه بندوبست وکړلو. ویثبت به الاقدام، او د دې لپاره د باران انعام شو چې ستاسو قدمونه مضبوط شي. که تاسو خیال کړئ اکثر زمونږ دا روټونه چې جوړیږي، نو دې باندې هم چې کله هغه روړه واچوي بیا پې هغه شګه واچوي، نو چې دغه شګه واچوي نو په هغې کې تګ ګران وي، خو باید پسې شاته چې نو هغه ټیکټر کې هغه اوبه بیایي، نو چې کله په دې دغه اوبو چڼکاو وشي نو دا مضبوط شي، بیا چې نو نه به کې ګاډی خوېږي، نه به کې انسان په دې تګ اسان. نو هلته الله چې باران وکړو نو هغه شګه مضبوطه شوه، لاندې چې کم میدان و نو هغه خټه شولو، د هغې کې خویدل شروع شول، دی چې نو هغه مضبوط شولو. اووم انعام الله وایي اذ یوحي ربک الی الملائکة انی معکم، یاد کې هغه وخت چې کله الله حکم وکړلو فرشتو ته چې زه ستاسو سره یم، فثبتوا الذین آمنوا،
تاسو ثابت قدم کوي هغه کسان چې دا خو ایمان راوړي یعنی 3000 چې کوم پرون مونږ ویلو مزید الله پاک اعلان کړو نو دا غي کار دا چې مسلمانانو زړونه چې دی هغه مطمئن کولو فسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله یې زر د چې زه به دغه کافرانو پر وړونه کې ځای نو هغه روب واچوم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان تاسو دا کافران چې نه نو هغه وهي د هر سر سټ د پاسه یعنی سټونه ولا وهي او په هر بن باندې بنان دا چې نه هغه د بنانه جمع ده د ګوتې د پورې بند ته ویل کېږي یعنی بن په بن چې نه هغه جدا کوي حضور علیه الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کې مرادي صحابي چې نه هغه له داغوی هم ارزو کو د الله رسول مونږ به چې نه هغه یو کسول لو چابک به را پرې خو چې څنګه به کس له چابک را پرې خو هغه به چې نه هغه د خپل سورلین اسنه پاستر ارتاو شو چې قتل به بالکل پزې مچنه هغه مړ پروت ورو او دا غي سره مچنه یو جمله هم اوریدله چې په هغه کې به وی چې اقدم حیزوم نو حیزوم تو مخ کې شه وروړان دي شه نبی رسول الله والسلام ورته دا جبرئیل علیه السلام او حیزوم دا دغه د اسنمولو نو هغه به خپل استوي چې تو مخ پوړان دي چې نو هغه به دغه صفات چې نو هغه سولو پته هم لګیدله کم کس به پرشتو وهلو نو داغه دا وجود چې نو هغه بشین شیو لکه وسوم که خیال نکړي اکثر خلک چې نو هغه پلان کې ته هارت اٹیک شوی دی نو دیم پرشته ډایرک وې دا وجود چې نو هغه شین کیږي بهرحال ګرځي دغه سره نه تړلې اسنه تاسو وايي ټول دا کوي خو بهرحال دغه علامت چې نو هغه داولو چې هغه به د شانتي شو نو دې طریقې دغه پرشتو چې نو هغه به کې حصہ اغستیو واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم اوس دې دا سزا ولې میلاو شو الله رب العزت یې نو هغه دوی ته چې دنیا کې دومره غړ سزا ولې ورکوه هغه وجه الله ذکر کوي ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله دې د الله او د الله د رسول چې هغه مخالفت کړو نو د چې څوک هم د الله او د الله د رسول مخالفت کوي نو فإن الله شدید العقاب الله سخت سزا ورکون کې دی صرف د مسلمان پکې امتحان عالی چې دی پکې سکی نور سزا هغه الله به په خپل ور کوي خو ګوري لکه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین قربانی ورکړه سزا ولا الله ورکړه jihad چې نو فتح ولا الله ورکړه کافر چې نو هغه مغلوب چې نو هغه الله کړلو صرف مسلمانانو چې نو هغه لګ همت وخونو او لګ قربانی ورکړه آیدا په دې باندې بس دی نو الله رب العزت وینا آیت نمبر 14 کې چې نو الله پاک وی ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار دا سزا خودلته وسکي د دینه اورسته به د کافرانو د پاره همیشه د پاره د جهنم چې نو هغه سزا الله دې موږ د خپل غریف او سزا نو ساتي ایزا یاد که هر کلا یغشیکم النعاسا چی راگیر کلو پڑ کو تاسو لرا چنینو نعاسو پر کالی پریشانی امنتن د پار د امن منهو دا خپل طرفنا یعنی دا اللہ وینزل علیکم اوراوی ورولی علیکم پتاسو بانی من السمائی دا اسمان نما انو اوبا لیطهرکم بهی د پار د دی چی پاکی تاسو پا دی سرا ویضحب عنکم او لری کی تاسو نرجس الشیطان پلیتی د شیطان ولی یربط تعالی قلوبکم او چې مضبوط کړي ستاسو زړونه ويثبت به الاقدام او کلک کړي په دې سره قدمونه اذ یوحي ربک او یاد کوي کله چې حکم وکړو ستا رب الی الملائکه فرشتو ته انی معکم چې تاسو سره یم فثبتوا الذین پس کلک یا کسان امنو چې ایمان راوړي سألقي فی قلوب الذین زرد چې زبواچم په زړونو دای کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب فضربو نو واپس وحی دوی فوق الاعناق د سټونو د پاسا وضربو او وحی منهم لدین کل بنان هر بن باندې ذالک بانهم دا زکه چې دوی شاق الله ورسوله مخالفت کړو د الله او د رسولو ومن یشاقق الله ورسوله او سوک چې مخالفت کوي د الله او د الله د رسول فإن الله نو بشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی ذالکم فذوقوه دا عذاب دا وسکئ وان للکافرین او دا چې د کافرانو د پاره عذاب النار عذاب د دوزخ دی